बिल इत्तेफाक है او هغه سره چې د تراوو په صورت کې موسم را روان دی په دې کې چې دا قرات کیږي یعنی حافظ چې کوم قرات کوي تلاوت نو په دې باندې دغه اجرت اخیستل دام پورا د فقهای احناف په دې باندې اتفاقا ناجایز او د دې هغه صورت ته تر دې چې تاسو فقهاو په د یو کتاب بیا د هغه عبارتونه او دغه نو اسی په وخت کې تاسو خپل وګورئ د اردو کتابونه دي دلته د الف نه یې پورې چې کم یو د اردو فتاوا د چا چې د تاسو وګورئ ناجایز وای د دین چې څوک درته نه ملاويږي د مطلب د اجرت نه بغیر تا ته یو حافظ نه تیاریږي نو د لسو سورتونو والا یعنی لنډه تراوی بیا د ختم نه بهتر البته دیګر کله دسی چې یو خدا صورت د دې صورت هم وجود شته چې مخکنه ختم ته کیږي چې تب د ختم شو اخلي خان ودرېګه مونږ بل سره خبرو چې هغه سو اخلي چې کوم ورته بیا دغه ولولګي دو صفاتې پکې چې مزوري دې گئی او سپیډ ډیری نو هغه منتخب شي دا دې خو بالکل مطلب عقلی صورت نشته او شرعي او کله د شي چې تقرر نشي لیکن حافظ کم پتہ دا چې سره زبر جیب کې اچي ها المعروف عرف کې اشاره نو وی المعروف المشروط دلته تفصیل چې المعروف یعنی چې عرف کې اشاره نو اگر چې تا په جیب باندې دا غي سره تړون نه دې کړي دام د مشروط نشان دا پیدا مقامات شو ها دلته بهتر دی چې اوس مثال ته ورکول غواړي نو د ختم نه مخکې رسو دا اکثر خلک د ختم وخت باندې نو هل د بتا مثلا کړي دلته به بیا هم راځي او دا وي نو صرف د الله رضا نه پرون دی ولې نو ورکول درون به نه دی ولې نو ورکول دا نن پکې څه ثواب دی چې نن اجر تا راړې الله رضا له ورکه خپل په خوشحالي ورکه نو مطلب دا دی چې اوس یو سړی خپل په دغه باندې د ختم په مناسبت سره وایي چې د سشي تیارو ما سشي ورکو ما ها د دې هم زموږ په کلی کې چې کم لکه یو دستور جوړ شي دا خو اړه د خطر ختمول غواړي چې ډیر ځایونو کې خامخا دیګ بخیږي د دیګ بخیږي شروع کې خلک جذبات کې ضرورو میټي طرف سره روان دي نو د دې هو صدمره مطلب اهتمام نه ده پکار بس صرف ختم ده او ختم کې پکار دی چې هر تن د خپل چې ختم کړي د دعاو کې ولې چې هغه دعا به ختم دیږي بجای د دې چې موږ بیا ختم یو ځای کړی او دعا لپاره بل یو بنده بلو دای نه دا چې خپل زیات خپل دعاګانې وشي راي سنت کې غالبا مولانا سرفراز سختر سے هم لیکلي غالبا نوې چې ډیر وخت خبره چې دغه شی اسلام نه ده پکار دا دغه باندې بهرحال دا بيد مقامات هغه چې اتفاقا پکې اجرت یا صحیح وو یا نه صحیح اوس اختلافي مقام هغه ده چې باغی کې تعلیم الآیات یعنی تعلیم قرآن دا خو تاسو ویلې تلاوتونه د قرآن په تعلیم باندې د اجرت مسله دا اختلافي مسله دا چې کوم اختلافي دا نو د دې اختلافي جو نوعیت چې هغه په بعضي کتابونو کې تاسو ملاو شي هغه دا ده یو خو اوس مثال په تور باندې یو حکومت وقت دی یعنی یو غټه اداره ده چې دا غي ته خو اختیار حاصل دی هغه خپل د خانه د دغه قرآن تعلیم والو لا یو اجرت مقرر کړي مانت حکومت دا اوس نو بدی کې وګوره سه اختلاف نشته لکه په خوا تاسو وګوره دا یو